أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. سورة الضحى مكية وهي 11 آية. سورة الضحى مکی سورت تے 11 آیاتونه دي. شان نزول د دې سورت داسې دی چې حضرت جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې د پیغمبر علیہ السلام یو ځل ګوته مبارکه خوږ شوه، وینه ترې روانه شوله. نو پیغمبر علیہ السلام د خپلې ګوتې مبارکې ته ویل ان انت الا اصبع دمیت وفي سبيل الله ما لقيت، یعنی ته یوه ګوته یې چې د وینو شولې. ان انت الا اصبع دمیت، ته نه یې مګر یوه ګوته یې چې وینې شولې. وفي سبيل الله ما لقيت، او تا ته چې کم تکلیف ورسېده نو د الله په لار کې درته تکلیف ورسېده. نو چې د الله په لار کې غم ورسېد نو ولې خفه کېږې؟ مه خفه کېږه. دا واقعه چې جندب رضی الله تعالی عنہ ذکر کړله، نو دې نه پسې وایي چې څو ورځې جبرائیل علیہ السلام وحی را نه وړله. نو مشرکانو یو پیغور شروع کړ، پیغمبر علیہ السلام ته یو پیغور کو چې تا ته به وحی راتلله، اوس نه راځي، ته الله پرېښودلې، الله دنه ناراضه شو. نو دا صورت الله پاک نازل کړ چې الله پرېښې نه او تا سره د الله دشمني نشته، په دشمنۍ نیولې نه ته پرېښې نه. دا جندب رضی الله تعالی عنہ روایت چې بخاری کې راغلی، په هغې کې دا خبره هم ده چې یو 2 شپې پیغمبر علیہ السلام تهجد لپاره نڅېده، او د وحی د تاخیر ذکر پکې نشته دی. او په ترمذی شریف کې چې کوم روایت دی ناغې کې د تهجد یو 2 شپې پاسېدل نه پاسېدل دی نه دی ذکر کړی، صرف د وحی تاخیر راغلی دی. نو دې کې څه تعارض نشته دی، دواړه خبرې ممکن دي. کله به راوي یو ذکر کړي، کله به بل ذکر کړي وي.
او دا پیغور چې کافرانو کو چې الله پرې خو دې او دشمنی د سره وکړله، نو دا پیغور چا کو؟ د ابو لهب ښځه وه ام جمیل نومې دا پیغور هغې کړی. د وحی د تاخیر واقعات ګڼ راغلي دي. په ابتدا کې چې پیغمبر علیه السلام ته وحی نازله شوله، اقرأ باسم ربک الذی خلق، نو څه وخته پورې بیا وحی نه نازلېدله. نو دغه د تاخیر یو وخت و چې وحی مؤخر شوله، رسته شوله. نو مشرکانو یا یهودیانو اعتراض کړی دی. او بله وجه دا هم کیدی شي چې یو ځل کافرانو د پیغمبر علیه السلام نه تپوس کړی دی چې دا روح څه شی دی. نو پیغمبر علیه السلام یې سبا به جواب درکم، خو ان شاء الله ویل ایر شو. په دې وجه باندې د وحی راتلل بند شو. نو کافرانو به پیغور کو چې الله ته ناراضه شو او الله پرېښود پیغمبر علیه السلام. نو الله دا صورت نازل کړ چې پیغمبر علیه السلام الله نه پرېښی، الله تعالی ناراضه نه دی. والضحى قسم می دی پا چاشت باندې، د چاشت په وخت می دی قسم وی. واللیل اذا سجا قسم می دی پشپا باندې چې دا شپه کله تور شي. والضحى قسم می دی د ورځې په رڼا باندې چې د چاشت په وخت کې کم رڼا وي، نو د ورځې په دې رڼا مې د قسم وي. واللیل اذا سجا قسم مې دی په شپه باندې اذا سجا چې کله دا قرار بیا مومي، دا شپه قرار مومي. د دې یو معنا دا کیدی شي چې دا تیاره کامل شي، شپه خطک کتور شي. اول کې د شپې دا تیاره کم وي چې وخت تیریږي نو نور زیاتیږي، نو بیا دا شپه مکمل تور شي. یو د قرار موندو دا معنا ده. او دویمه معنا دا ده چې د شپې دا تمام حیوانات ودشي، ګرځېدل او خبرې اترې کول دا پرېږدي، نو مکمل خاموشي شي، شومه دم شي. نو دا واللیل اذا سجا د دې دوه معنی شولې. واللیل اذا سجا قسم می دی پشپا باندې چې دا کله تھکه تور شي یا مکمل خاموشي پکې راشي. ما ودعک ربک وما قلا، ندے پریخ تعالی ربک استعرب وما قلا، او نستان اخپل رب بیزار شوی دے. اللہ قسم کړی دی چې پروردگار پریخ نه او نستان بیزار شوی دے. ځکه تا نه داسې څه خبره ښکاره شوې نه ده چې په هغې باندې الله درنه خفه شي. پیغمبران ټول معصوم دي د ګناه او نافرمانۍ نه. نو د کافرانو په دې بېهوده خبرو باندې غمجن کېږه ما څومره ده چې وحي کې تاخیر راغی، رستوالی راغی، نو دا د دې علامه نه ده چې کني ته خدای پاک پرېښودلې او دشمني در سره کوي، بلکې تعالی الله نعمتونه در کوي، شرافت او کرامت در په دنیا کې هم در کوي او په آخرت کې هم در کوي. وللآخرة خیر لک من الاولی، خامخا آخرت چې دی ډیر بهتر دی ستا د پاره د دنیا نه. وللآخرة او خامخا آخرت
خیر لک ډیر بهتر دستا لپاره من الاولا د دنیا نه. آخرت نه مراد آخرت تی، اولا نه مراد دنیا شولا. نو کافران چې کم پیغور درکئی نو په دنیا کې بدوی اوویني چې کم د نعمتونه الله دلته درکړي دي د دینه به نورم ډیر په آخرت کې درکئی. د کافرانو خبره غلطه را، آخرت کې به د دینه نورم زیات انعامات الله درکئی، د دنیا نه زیات انعامات. او د آخرت معنا دویم حالت او اولا اولنی حالت. آخرت او دنیا ته مراد نه دی، دا ته مراد دی چې نننی د کوم حالت نو پسې سباله حالت بد دینم خي. نو هر دویم حالت بده د اول حالت نه اعلی او افضل وي. وللآخرة او هر دویم حالت ستا خیر بهتر بوي من الاولا د اولنی حالتنا. دومره انعامات به الله درکئی چې د هر رومبنی حالت نه بد دویم حالت بهتر وي او افضل وي. نو پدې کې د دنیا علوم او معارف هم شته چې اوس کم علم درکړی شوی دی سبا به د دین نورم زیات وي. او د الله د قرب او د نزدېکت چې کومې درجې دي نن چې الله ته څومره نږدې سبا به د دین نورم الله ته زیات نږدې. د دنیا معاشي مسائل نن چې څنګه دي سبا به د هغې نه بهتر وي. نن چې په دنیا کې کوم عزت درکړی شوی سبا به دا نورم زیات وي، کوم حکومت درکړی شوی سبا به دا نورم زیات وي. نو هر دویم حالت د اول حال نه اعلی او افضل وي. ولسوف يعطيك ربك فترضى زرد چې طالب درکې ربستا فترضى نو ته به په هغې باندې رضا شي. ولسوف يعطيك زرد چې در بکی تا ته ربک ستا رب څه به درکړي نو هغه څه یې ذکر نه کړل. نو چې دا ذکر یې نه کړل دی کې عموم طرف ته اشاره ده چې هر یو محبوب او مرغوب شي چې تی غواړې نو هغه به تا ته ملاویږي. کم څه چې ستا په دنیا کې خوښ دي یا دې په آخرت کې خوښ دي نو هغه به ټول تا ته ملاویږي. نو دا پیغمبر علیہ السلام مرغوب او محبوب شي د ټولو نه زیات د دین اسلام ترقی ده. نو تعالی به الله د دین اسلام ترقی درکوي، د دین اسلام غلبه به درکوي. په تمامو دینونو باندې دین اسلام به غالب وي. بیا د امت چې څومره ضروریات دي دا به الله درکوي. په دشمنانو به غلب هم درکوي او په دې دشمنانو په وطن کې د اسلام کلمه به خورېږي، دین حق به پکې خورېږي او امت به هم درله درکي. د امت بخنه به درته هم کوي. پیغمبر علیہ السلام ته الله پاک ډېر امت وربخي. وی دا آیات چې نازل شو نو پیغمبر علیہ السلام فرمائل اذا لا ارضا وواحد من امتی فی النار. په دغه وخت کې چرې به م رضا نشم چې یو امتی مې په دوزخ کې وي نو زه به رضا نشم. چې ټول امتیان د دوزخ نه را وباسم نو هلې به رضا کېږم. کمې پورې یو امتی مې په جهنم کې وي پیغمبر علیہ السلام وایي زه نه خوشحالېږم. الله وی چې زه به دې رضا کوم نو هلې به رضا کېږم چې ټول امتیان راله جنت ته بوځي. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائل کہ اللہ زما د امت پبارک زما شفاعت قبلی تردے کہ اللہ پاک برات فرمائی رضیت یا محمد رضیت یا محمد اے محمد ترضا شو لکنا صلی اللہ علیہ وسلم. نیزب و تعرض کم چی یا رب رضیتو اے رب بس ز خوشحال شم ز رضا شما. عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې ورځ پیغمبر علیہ السلام تلاوت کو په تلاوت کې دا آیات راغی چې فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم. ابراہیم علیہ السلام فرمائی
فمن تبعنی فانه منی، یا الله دې قوم کې چې چا زما تابعداري وکړه نو دا زما مرګري دي. اشاره پکې چې زما مرګري وي بخا. ومن عصانی، او څوک چې زمانہ فرمانی کوي نو بیا ستا بندیان دي او ته غفور رحیم، فانک غفور رحیم، ته بخون کې او مهربان نو که ګناه کوي نه مې مني نو او مې وبخه، مسلمانې کوي بخا. عیسی علیہ السلام سوئی فرمائی ان تعذبهم فانهم عبادك، یا اللہ کدے نا فرمانو لتا عذاب ورکے نو دام ستا بندیان دی. دا دوار آیات چې پیغمبر علیہ السلام او فرمائی وی دوار اللہ سنے پور تکل او اللہ تے زاری شورو کرو جڑلے بار بار سوال کی اللہم امتی امتی، یا اللہ زما امتیان ما ترو بخا او جڑلے نو پجراب کے سوال کئی اللہ جبرائیل علیہ السلام رو لے گو سرد دی چا اللہ پار سے خبر دے خبیاب فرمائی محبوب والی جاڑے وی ما تا علم دے خو سوال در نکوم چا والی جاڑے وی پیغمبر علیہ السلام وی چا دا امت بخن اغوارما وی جبرائیل علیہ السلام اللہ ورسر وعدو کلے چا لار شو محبوب تو فرمایا جستا دا امت پبارک بتا رضا کوما تا بخف کوما تا رضا کوم ویخا چی ما رضا کینو اذا لا ارضا فواحد من امتی فی النار چی یو امتی می پا اور کیوی نزب چرم رضا کیگا منا علی و رضا شم چطول امتیان جنت تبو زمان ولسوف یعطیک ربک فترضا، زرد چی طالب در کستا پروردگار دومر سے بدر کی فتر دعا چی تب پہ رضاشی نو دا دنیا دا آخرات تمام نعمت نبم در کئی او دومر امت بدر کئی چی تب پہ خوشحال شو رضا بش نو تب ہوئے چی رضیتو رب رب رضیتو رب رضیتو رب رضا شما. دا کافرانو دا پیغور پا جواب کی اللہ خپل نعمتنا پیغمبر علیہ السلام تا ذکر کی پا دنیا کے و پا آخرت کے چکم نعمتنا اللہ ورکڑی دی دا غیرہ سے معمولی غندے تفصیل اس بیانی گی. علم یجدک یتیما فآوا، آیات مندل نوی رب خپل یتیما یتیم. علم یجدکا، آیا نو مندل تالر ربستا یتیمن یتیم فآوا، نو تالے ٹکانا درکللا. پیغمبر علیہ السلام پیدائشی یتیم، دا پیدائش نہ لگ غند مخ کے والد سے بھی وفات شو، نہ دا والد سے ملاقات اونشو. پیدائش نہ لگ مخ کے دا پیغمبر علیہ السلام بابا وفات شو، نہ پیدائشی یتیم. د خپل مور په غیږ کې شپږو کالو عمر پورې او د نیکه پرورش ورسره هم عبدالمطلب. د شپږ کاله پس مور بی بی وفات شوله او چې د اتو کالو شو نو عبدالمطلب وفات شو نیکه. او دا وفات په وخت کې هغه خپل زوی ابو طالب ته وی چې د دې واره به ډېر خیال ساتي. نبی ابو طالب د پیغمبر علیہ السلام دا سے خیال ساتو چې د خپل بچو نه زیات خیال ساتلی دی، تربیت او پرورش کو. نو الله یتیم مندلې وی او بیا تعالی ټکانه درکړه، فآوا ټکانه درله درکړه. یتیم چاته وی چې په انسانانو کې پلار وفات شي ناغه ته یتیم وی. نابالغ وی او پلار وفات شي نو یتیم وته وی، او چې بالغ وی پلار وفات شو ناغه ته یتیم نه وی. نو نابالغه چې پلار وفات شو یتیم شو. او د یتیم یو معنا دا ده چې د مثل نشته. در یتیم هغه مرغلره ته وی چې ټوله دنیا کې د هغې په شان چې بله مرغلره پیدا کېږي نه هغې ته در یتیم وی. نو پیغمبر علیہ السلام در یتیم
داسې قیمتي شخصیت چې په تمام کائنات کې د ده په شان دی بل نه پیدا کېږي، نه پیدا شوی دی او نه به پیدا شي. د ضر یتیم الم یجدک یتیما، آیا موندل نوې ته خپل رب یتیمن یتیم فآوا نو تاله ټکانه درکړله. نو په دې د رب شکر ادا کوا، دومره نعمت تاله الله درکړی دی بل چاله نه دی ورکړی. دویم نعمت ووجدک ضالا فهدا. د ضال یوه معنا ده ګمراه، او دا معنا په دې دی کې اغشتل بالکل حرام ناجائز. ضال معنا ګمراه او دا معنا په دې دی کې اغشتل حرام دي. ځکه چې هر پیغمبر د نبوت نه مخکې د ولایت په یو اوچت مقام باندې وي چې د تمام دنیا اولیاء کرام را جمع کې، نو د هغې ټولو مجموعه ولایت او کرامتونه دا د یو څاڅکي په اندازه والا، او د پیغمبر د پیغمبرۍ نه مخکې چې کوم ولایت دی هغه د یو سمندر غوندې واخله، بلکې د هغې نه هم زیات دی. نو چې یو سړی پیدایشي دومره اوچت ولی الله وي نو هغه ته ګمراه لفظ ویل په خپله ګمراهي ده. د ګمراه لفظ په دې دی کې دا معنا په دې دی کې اغشتل ناجایز او حرام. ووجدک ضالا دا معنا به نه اخلي لکه یوسف علیه السلام رونو چې خپل بابا ته وی تالله انک لفی ضلالک القدیم. دغه دې معنا دا نه ده چې ته په ګمراهۍ کې زړه ګمراهۍ کې، بلکې ستا د ده سره محبت یو دې محبت کې ته خطا یې، موږ ظلمي یو موږ سره محبت وکړه. نو ته یو ماشوم سره محبت کې، یوسف علیه السلام خو ماشوم دی، نو ده سره دې محبت کې ته خطا یې. نو دغه ځای کې هم ګمراهي معنا نه ده، دلته هم ګمراهي معنا نه ده. نو دویمه معنا ده دې دا ده چې ناواقف وي، نو د شریعت د تفصیلاتو نه خبر نه وي. پیغمبر علیہ السلام ته چې پیغمبري نه و ورکړی شوی، قرآن نازل نو د قرآن د تفصیلاتو نه خبر نو. نو الله ورته فرمایي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الایمان، تا ته پته نه لګېده بل کتاب و کتاب څه شی دی، قرآن څه شی دی تفصیلات معلوم نو، ولا الایمان او د ایمان تفصیلات هم درته معلوم نو. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. دا قرآن یو نور من اگردو ہدایت کو پا دیبان من نشاء آغا سوک چی دا من خوخی من عبادنا. نو پیغمبر علیہ السلام دا کافرانو دا مشرکانا طور طریقونا دا دے گڑو وڑو رسمونو نسخ بیزارو او پدلک دا اللہ دا عبادت یو جذبوا، دا اللہ عشق او محبت کیو، او دا وصول الاللہ اللہ تا دا رسیدو دا پارا کوشش کئی کہ پکمو بو ورسم. بیا دا مخلوق دا ہدایت فکر اوم کئی. نو پا دیزر کہ اللہ پاک یو بہترین او کامل ترین استعداد اچولیو، او دے دا پارا اس لار گوری کہ پکم لار شما. نو پا دیزر کی تنہائی خوخ شلا، دا مخلوق نزان لوال خوخ شو، نو غار حرات تشریف یوڑا، او پا دغی دے کے با لگیو عبادت بے کو فکر بے کو دا اللہ پا دے مخلوق کے بے فکر کو. نو دقدلو اللہ تمر فراخ کو چی دا عرش و دا کرسی نزیاد فراخ شو. نا اللہ وحی راو لے گلا، او بیا دا سے علمی ولورک کہ دا اللہ پا مخلوق کے دومره علم بل هیڅ چاته نه ملو شوی کم علم چې پیغمبر علیہ السلام ته الله پاک ورکو. نه فرشتو سره دغه مر علم شته او نه نور پیغمبرانو سره نه بل مخلوق سره کم مقدار د علم چې پیغمبر علیہ السلام ته الله ورکو. او بیا د عربو خلق چې هغوی به په خپل جاهلیت باندې فخر کو، په خپل جاهلیت باندې فخر به کو. هغه جاهلانو ته د پیغمبر علیہ السلام په یو مبارک نظر باندې
دومره اوچته مرتبه الله ورکړه چې تر قیامت د خلکو لپاره هغه هادي او رهبر جوړ شو. هغه صحابه کرام چې بالکل جاهلانو په اسم نه پوهېدل، جمدې لونه به په ځمکه کې خښولې او په هغې به فخر هم کو. هغه داسې شو چې پیغمبر علیه السلام فرمایي اصحابي کالنجوم، زما صحابه کرام دا ستورو په شانتي دي. بأيهم اقتديتم اهتديتم، په کوم پسې چې اقتدا وکړله اهتديتم په هدایت بشئ. هغې نه هادیان جوړ شو. وی خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اگر ناپویا خلق چې په خپلم پلارنو اوروں کے ہادی بن گئے، اگر د نور د پاره ہدایت کننده جوړ شو. او دا د پیغمبر علیہ السلام هغه ښکلی نظر و، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. ووجدك ضالا فهدى الم يجدك يتيما، آیت مندل نوی یتیم فآوانو ٹکانے درکلا. ووجدك ضالا نتیلی دلوی چی تفصیل دا قرآن نا خبر نوی، تفصیل دا شریعت نا، تفصیل دا ایمان نا خبر وی، نا واقف او بے خبر وی. دا معنی مراد دا د شریعت الهی د احکامنا او د علومنا به خبره وي. نو چې نبوت الله درک، نو دغه علم ورسره الله درک. نو دریم نعمت چې دی هغه څه شی دی؟ ووجدک عائلا فاغنا، الله موندلې وي ته عائلا فقیر او محتاج، فاغنا نو مالدار یې کړلې. په ابتدا کې پیغمبر علیه السلام د خدیجة الکبرى رضی اللہ تعالی عنہ مال تجارت تپاره واغشت مزاربت باندې، او پاغه کې ډیره ګټه الله پاک ورکړله. صد پیغمبر علیہ السلام حصہ شوله، صد خدیجی بی بی. دین رستو خدیجی بی بی چې د پیغمبر علیہ السلام خل اخلاق عادات اولیدل، دیانتداری، ایمانداری، صداقت اولیدل، نو پخپل د نکاح پیغام ور اولیگو. پیغمبر علیہ السلام د خپل خاندان د مشرانو په مشوره باندې د دې بیبي سره نکاح وکړله. بیا دې بیبي ټول مال پیغمبر علیہ السلام ته ورکړ. دا ظاهری غنا او مالداری شوله. دین علاوه د پیغمبر علیہ السلام باطنی غنا، د زړه غنا دومره ډیره ده چې دا تمام مخلوق نه بے پروا کړی وي. غنی عن العالمین. نو دا ابتدا د پیغمبر علیہ السلام باندې دا الله د طرف انعامات، او آینده به هم نعمتونه الله پاک ورکي. نو تانا الله خفا نه دی. ما ودعک ربک وما قلا، خفا کېږه ما، الله پریخم نه، الله ناراضم نه دی ستانا. د دې نعمتونو ذکر کولو نه پس الله فرمایي فاما الیتیم فلا تقهر، نو پس هر چی یتیم دی فلا تقهر، نو ته یتیم ته قهر مکوا، یتیم ته قهر مکوا، د یتیم خبرګیری کوا، دلجویی کوا، ځکه پتا باندې د یتیمې دور تیر شوی دی. نو ته د بل یتیم خیال ساته. نو پیغمبر علیہ السلام با د یتیمانو ډیر زیات خیال ساته. دا تقهر یو معنا غلبا او په زور باندې تسلط کول، مسلط کېدل. مطلب دا چې یتیم ضعیف او بے وارثه مګڼه، داغه په مال او داغه په حقونو باندې په زور مسلط کېږه ما. د یتیم حق مه ضایع کوه. نو پیغمبر علیہ السلام به د یتیم سره ډیر شفقت کو، او مرګره ته به ویل چې په یتیم باندې خیال کوي، د دل شکنی ونه شي. پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې په کوم کور کې یتیم وي، د مسلمانانو په کورونو کې بهتر کور هغه دی چې په هغې کې یتیم وي او د هغه سره د احسان او د محبت سلوک کېږي.
دا بهتر کور دی او د ټولو نه ناکاره کور هغه دی چې په هغې کې یتیم وي او هغه سره بد سلوک کېږي. فاما الیتیم فلا تقهر، پس هر چې یتیم دی نو هغه ته قهر مه کوه، په هغه په زور مسلط کېدل مه کوه، حق یې مه ضایع کوه. واما السائل فلا تنهر، او هر چې سائل دی نو دې مه رټه. تنهر رټه یې ما، د سائل معنا سوال کوونکی. نو که درنه د مال سوال کوي خیر خیرات درنه غواړي نو دې مه رټه، او که علمی سوال درنه کوي نو دې مه رټه. علمی سوال د مسئلې تپوس کوي نو دې هم مه رټه. نو د دې رټنې نه پیغمبر علیہ السلام منع فرمایلی ده. بهتره دا ده چې سائل له څه ورکه رخصت یې کا، او که څه سره نو نشي ورکولی نو په نرمۍ یې رخصت کا. عذر ورته وکړه چې دې وخت کې را سره څه نشته دی، الله دې وبخه، که بل وخت کې رالی او سره سره انشاءالله بیا به درکړم، دې وخت کې خفه کېږه ما څه نشته دی. او دارنګې که علمی مسله وي او تپوس درنه څوک کوي نو په جواب کې سختی مه کوه او بدخویي مه کوه، نرمی کوه، شفقت کوه، جواب ورکا. البته بعضې وخت کې داسې ناجغه سړی به راشي چې ته به جواب ورکې، هغه نه صبرېږي، بیا بیا ته خبره کوي، بیا بیا کوي، او تنګۍ دې نه پرېږدي، تا پرېږدي نه، په نرمۍ نه سمېږي نو ده ته لږ کار وکړه. دې نه سمېږي، دې په سمه خبره نه پوهېږي نو دې ورکړه. یا یو سائل دې مال غواړي ته ورته خدای دې وبخه څه نشته، نه ځان له نارې ما سره نشته، ته ما پورې نښتې، هغه له پورې نښتې چې نه خامخا به څه راکې. نو دا سائل اوس دې په نرمه نه پوهېږي. داسې نه چې هر سائل چې څنګه سوال کوي نو بس رټې به نه، نو دا به دې په سر سواري شي، ناجایز سوالونه به کوي. نو داسې وخت کې بیا اجازت شته. او بعضې سائلانو یو نوې طریقه ایجاد کړې ده چې په یو خپه به ولاړي، پنور به ولاړي، او څه خاص مقدار روپۍ به وښي چې دقونه روپۍ غواړم او د یو کس نه غواړم، او چې څوک وله را جمع کوي نه جمع کول به نه کوي، یو کس به را کوي. دا ناپوهه سائل دی. پخوا یو ملنګو داسې نری نری اوچې خپې وې، په یو خپه ودرېد دیوال خوا کې، ارزاني و، نو هغه به وایي چې یو چینکچی، پاو کباب او 15 روپۍ غواړم. هغه ورځو کې 15 روپۍ ډېر شو، نو پاو کباب او یو چینکچی او 15 روپۍ، نو خلکو به ورته روپۍ دوه ورکوله، تا نه څلور نه، نه نه دا نه غواړم. اخر کې بیا یو بنده والا د هر څه ورکړله، پلس پیسې چینکچی او هغه یې مو راوړله او کباب یې مو راوړه، 15 روپۍ ورکړې، اوس خطې کړې. دا د ډېرې زمانې خبره. اوس وخت کې دی دعاوی طرف ته یو کس هغه راغی، هغه څه خاص مقدار د غوړو یاد کړي چې دونه غوړي راله والی، او څه زرګونه روپۍ یاد کړي چې دغونه روپۍ راله راکړې، کنی په دې انور به ولاړې. نو داسې سائل چې دا ناپوهه دی، دې لږ برابر ور غواړي. اما السائل فلا تنهر، خامخا سائل ته څه ورکول لازمي نه دي. پیغمبر علیہ السلام ته یو سائل راغی او سوال یې وکړو، د هغه وجد ته چې پیغمبر علیہ السلام وکتل نو هغه د محنت مزدورۍ قابل و. نو پیغمبر علیہ السلام ته تپوس وکړئ کور د سره څه شته وی؟ او وی یو را سره یو کمبل دی، یو ټاټ غوندې کمبل او یو کاسه ده، یې ورشه هغه راوړه. نو دغه کمبل او دا کاسه پیغمبر علیہ السلام صحابه کرامو ته دا به څوک واخلي، په څو به والي؟ یو کس وی زه به په 1 درهم والم، وی دې نه څوک زیات ورکوي، بل وی زه به په 2 درهم والم. نو پیغمبر علیہ السلام هغه کمبل او هغه کاسه په 2 روپۍ باندې په 2 درهم خرڅه کړله. نو په 1 درهم باندې ولا تبر واغشته،
او لاس کې وته پیغمبر علیه السلام په خپل لاس مبارک ور واچو او په یوې ولا خوراک واغشته وې دا خوراک یې اوسه بچو ته واچوه او دا تبروالو د ځنګل نه به خشاک راوړې او به خرڅې افتد وکې دې ونه وینم زه افتد به پس سړی راغی خدای له سره خو کله 70 روپۍ مې هم جمع کړي دي او ښه جامې هم راکره شته او د خوراک څښاک انتظام هم شته وې دا بهتره نه ده د سوال کولو نه چې ته سوال کې چې څوک سوال کوي په مخ به سرمن او غوښه نه د قیامت پر دا بد شکل به نیولي د دې نه خدای چې مهنت کوه نو سائل ته سمه لار وښوله نو کله به سائل ته څه ورکړي دا د هغه په حق کې ښه ده او کله به سائل ته سمه لار وښیې چې محنت مزدوري کوه نو دا د هغه په حق کې بهتره ده سائل راته ما سمه لار ورته وښیه بل نعمت واما بنعمت ربك فحدث او هر چې نعمت د رب ستا دی فحدث نو د هغې بیان کوه تحدیث د دې خبرې کوه مطلب دا چې کوم نعمتونه الله درکړي دي نو د هغې نعمتونو ذکر کوه خو په طریقې د شکر گزارۍ الحمدلله خدای پاک راله بچي راکړي دي زه د دې لایق نوم خو ماله خدای داسې بچي راکړي دي الحمدلله اوس هغه داسې ښه کاروبار کوي ښه دینداره دي نو دا ته د خدای نعمت یادی دومره مال خدای راکړه دومره بچي خدای راکړه دومره فلانې نعمت راکړه دونه فلانې دومره قدر خدای راکړي عزت راکړی نو دا نعمت ذکر کوه خو په طریقې د شکر گزارۍ د فخر دپاره به یې نه ذکر کې غرور او تکبر دپاره به یې نه ذکر کې دا الله نعمت ذکر که شکریې دپاره که یو بنده د سره ښېګړه کړي نو دا م وایه چې هغه فلانې بنده د خدای خوشحاله کړي هغه را سره ښېګړه کړې ده نو دا طریقه د شکر گزارۍ ده د الله د شکر گزارۍ هم ده د بنده د شکر گزارۍ هم ده کم بنده چې د بنده احسان نه مني شکر نه ادا کوي دی به د خدای څه شکر ادا کوي او که یو بنده د باندې احسان کړی دی ته د هغه بدله خلاصولی نه شي مالی بدله نه شي خلاصولی وس دې نه کېږي نو د خلکو مخکې د هغه تعریف وکړه دا فلانې ډېر ښه سړی دی خیر دا مه وایه چې مال یې دونه سره کړي خو دا فلانې ډېر ښه سړی دی نو دا ته د هغه مالي بدله نه شي خلاصولی خو په خلکو کې د هغه ښه صفت چې بیانوي نو دا هم ته د هغه شکریه ادا کوې د هر نعمت شکریه ادا کول واجب دي نو د مالی نعمت شکر دارې چې دا مال د الله په نوم باندې ولګوه په خالص نیت باندې د الله په نوم ولګوه او د بدن د دې نعمت شکر د دارې چې جسمانی طاقت د الله په عبادت کې ولګوه د الله چې کوم حکمونه دي دا خپل جسم په هغې کې ولګوه او کوم علم چې الله درکړی دی د دغه علم د نعمت شکر داره چې بل ته ورسوه دا صورت داسې دی چې د دې نه تر اخره پورې څومره صورتونه دي نو د هغې نه وروسته به تکبیر وی او تکبیر دار چې لا اله الا الله والله اکبر پر هر یو صورت کې خاص خاص انعامات ذکر کېږي په پیغمبر علیه السلام خصوصي نعمتونه او رحمتونه الله ذکر کوي په څو صورتونو کې د قیامت حالات او څه کې د قرآن صفتونه او عظمت دی نو په دې نعمتونو باندې به شکر ادا کوې او ورسره به تکبیر وې لا اله الا الله والله اکبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ